تحقیق نیوز. ټولو نه مخکې د بابوزو برتخیل روډ خبره تاسو وکړله چې دا موټروی ایکسپریس هایوی چې کوم دی دا بند کړو، عوامو ته تکلیف دی. د دې روډ دا ایشو چې زمونږ د عوامو راچوته کړل، نو د دې روډ د بندېدو د دې روډ د کمي احساس دي ته ډېر وروسته وشو. او د دې سره زه ډایرکټر له تللی ما، د دې سره زه روډ ته راوتی ما، د دې سره زه په هر جلسه په جلوس په هر ځای کې د دې سره تللی ما. اوس ایکسپریس هایوی دونه لوی پروجیکټ دی، خو چې تاسو دغه کوئ نو بیا روډ راځي نو ډېره زیاته لکه ممکن نه ده چې لکه داسې پلانې شي. هغې باندې مونږ د جي ایم سره خبره کړې ده چې زه تاسو له متبادل روډ درکومه، صرف لکه د موټروی ته ډایرکټ انټرچینج ته راختل خو نه، خو لکه زه تاسو له متبادل روډ درکوم، عوامو ته به انشاءالله هېڅ تکلیف هم نه. او فلحال هغه روډ شته دی خو کم دی، هغې مونږ کوشش کوو چې هغه ورته مونږ پوله وکړو انشاءالله. اریګیشن د نالو راختو مسله ده. موږ چې په دې علاقه باندې څومره سروې وکړه نو په دې کې یو مین مسټیک دی د اریګیشن، او هغه سره داسې دی تاسو په نوټس کړئ چې تاسو هغه شان واضح جواب ورکړئ. او اریګیشن چې موږ د عوام راغون شي نو موږ دوی ته ډیمارکیشن وکړو، یو بو لیول ورته وکړو. په هغې کې یو سړی چې کله راشي هغه وایي زه ځای نه ورکوم، نو بیا هغه کې کار راشي. ستاسو په وساتت موږ ستاسو هم دا درخواست کوو، د عوامو دا سوال دی چې یاره دا سرکاري کسان چې راشي دوی دي خپل نابتو وکړي چې په کوم طرف وګوري، سرکاري نښه دې واچي او سرکاري ډیمارکیشن دې وکړي چې نه پکې یو اعتراض نه. دلته کې اریګیشن زمیندار تر مخې ته کې ټوپک تماشو ته جوړ کړي. دا یو مسله ده چې د عوامو په سروې کې موږ راغلې ده. په دې باندې ستاسو د اړخه یو سټرونګ سټیپ پکار دی. دا خو جي بالکل زما د اړه وخت تاسو وکړو، که ستاسو خیال کارتن کې کلي کچري وه نو تاسو دا کوېسچن هغه ټایم کې هم کړی ډي صاحب باندې، او موږ هم په حلقه کې ګرځو نو زیاتره دا ایشوز موږ ته راځي چې یاره قیمتي اوبه دي او هغه اکثر چې کوم دی په خوړونو کې بهیږي او هغه هلته کې بې ځایه بهیږي او عوامو ته هېڅ فایده هم نشته. په هغې باندې ما ډي صاحب سره خبره وکړله. ډي سی صاحب ته ما وویل چې کله مونږ اریګیشن ته لاړ شو نو اریګیشن والا وایي چې دا د واټر منیجمنټ کار دی، واټر منیجمنټ وایي چې دا د اریګیشن کار دی، خلک یې کنفیوز کړی دی. هغه ډي صاحب زمونږ ډېر ښه ډي سی دی، هغه ډېر ښه قابل سړی دی. مونږ عوامي نمایندګان به وي د محکمې، او دا انشاءالله تاسو به هم یې انشاءالله لکه تاسو به هم یې انشاءالله چې هغې کمیټۍ کې به تاسو ناستې او په دې باندې به مونږ پوري کار شروع کړو. دا نه د زمیندار کار دی نه دا د مالک کار دی چې ما ته لختې کولو، که ستاسو خبره یو به وي زه پرېږدم بل به وي زه نه پرېږدم، دشمنۍ ټوپکو ته به ځي. نو د حکومت چې کوم کار دی انشاءالله دا به حکومت په خپله کوي. د دې ډي صاحب ما سره وعده کړې ده، په دې به مونږ میټینګ کوو، دې له به مونږ کمیټې جوړو او ډېر ژر به انشاءالله دا ایشو چې دا به پرې ختمه شي. که ملک صاحب تیر حکومت کې ستاسو په دې حلقه باندې نن چې په کوم سیټ ناست په دې سیټ باندې مخکې د عوامي نیشنل پارټۍ یو ایم پي او د هغه دور کې د کویل برمول ته د بجلۍ یو سکیم منظور شو چې غالبا 1 کروڑ 20 لاک دغه پروجیکټ و. هغه ستنې ټولې د برمول او د کوی په خوا کې پرتې دي، په هغې د په شکال بارانونو هم د خلکو هغه ستنې ماتې کړي. دا ستنې ماتې شولې، دا د بارانونو خرابوي. زما د عوام پیسه هغه ځای کې ضایع کېږي. ګورې چې تاسو وګرځئ، زه هم ګرځم، تاسو هم ګرځئ د حلقه کې. په حلقه کې کار زما بالکل نه دی شوی، بالکل داسې ده. او زما زه چې خپلو مشرانو سره هم کښېنم نو زما حلقه چې ده نو دا ډېره زیاته پسمانده پاتې شوې ده. ما ته پکې کار ډېر دی، ما ته لږ په فرق باندې ګورئ، ما سره لږه مینه کوئ. دا زما خپلو مشرانو ته اسمبلۍ کې دا ریکویسټ دی. اوس به حیثیت د سابقه ایم پي ایس صاحب وګورئ، دغه ستنې ما کتلي دي، په دې تاسو یو پروګرام هم کړی دی. نو پکار ده چې دغه ایم پي ایس صاحب راپاسي ما سره چېرې ما یو سکیم منظور کړی، زه مونږ په دې کې بریتی نه کوو جي. دغه ایم پي ایس صاحب چې ما سره راپاسي چې ما یو سکیم منظور کړی او هغه سکیم انکمپلیټ دی، دا کمپلیټ کول غواړي، زه به یې وکړم. خو که چېرې دې کې بیا تاسو لږ ټول ته کې دلچسپي لرئ نو د هغې داسې سوچونه دي چې هغې ورته بیا بل شکل او بل رنګ ورکړي. دا زمونږ دغه دی. زه دې ټولو ته یم دا ایم پي ای په حیثیت باندې زه د ټولو حلقې کو هرې پارټۍ سره تعلق ساتي. مونږ به د دې حلقې غم کوو، مونږ به د دې حلقې فکر کوو، مونږ به د دې د مفادو سوچ کوو چې یاره زمونږ حلقه خوشحاله شي، دا پرامن شي، دا پرسکونه شي. زما خو دغه سوچ دی، زه هرې پارټۍ والا ته دا ریکویسټ کوم